کې به څلور صفتونه ګوري چې دا څلور صفات پکې وي نو خلق بیا هغه خوښوي. اوله خبره لحسنها، اول شی خلق ګوري چې ښایسته وي نو خلق یې کوي. ولحسبها، دویم شی چې خلق خوښوي هغه د خلق د ښځې خاندان نسب خوښوي چې جی څخه خاندان والا ده که نه داسې ګډوډ خاندانونه دي. ولمالها، دریم شی چې سړی خوښوي هغه د مال، یره جی چې ښځه مالداره وي چې د پلار کور نه ځان سره ټي وي مراوړي، دا اعلی سامانونه ورته کړي، فریجونه او فریزرې او ټیویانې ولا اغوستي وي او موټرم ورسره وي. ځکه چې د غټ سړي لور چې تا کره راودیږي نو 18-15 تولې ورته پلار کړي نو خلک مالم خوښوي. ولدینها، څلورم شی دین دی چې ښځه دینداره وي. نو دا څلور صفتونه دي ښځې کې. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاظفر بذات الدین، تاسو دا نور درې مه ګورئ، دین وګورئ. مسله دا د مشرک او د بيدینه ښځې سره د نکاح کولو. کمه ښځه چې مشرکه وي، بد عقیده وي، الله نه یریږي او د مخلوق لوی په زړه کې پراتی، باباګانو پسې ګرځي، کلی کې وطن کې یو تعویزګرم تی نوی پاتې چې لیدلی نوی ټول پیژني. نو الله فرمایي چې یو طرف ته کو د ښځې ته وګورې ډېره به ښایسته ښه باډي به او د ښه خاندان ښځه به او مالدار کورنۍ نه به، حسب او نسب به هم ډېر اوچتي، ځواني او باډي به هم ستا ډېره خوښوي. ته چې وګورې تا به ډېر تعجب کې واچوي، یعنی تا به متاثر کی چې دا خو ډېره ښکلې ښځه ده، ډېره ښه باډي ده، ښه ځواني ده. د چا لور ده؟ یره جي دا د پلان کې خان لور ده. هو دا خو ښه خاندان هم دی، یره جي دا خو حیثیت هم لري، نسب هم ښه دی، دا خو خانان دي یا نوابان دي یا باچهان دي یا مولیان دي یا پیران دي، څه شی خو دي یا ملکانان دي. نو یو طرف ته د هغې حسن، جمال، حسب، نسب، باډي، ځواني هغه چې ته وګورې نو زړه دې غواړي چې دا خو کول غواړي چې دا د بختور سړي ښځه به وي، دا خو چې سړی نکاح کی هر لحاظ سره پور مامور ښځه ده، بهترینه ښځه ده. نو یو طرف ته چې وګورې دا حسب لا، نسب لا، حسن لا زړه غواړي چې نکاح کی، خو بل طرف ته چې وګورې دا الله دشمنه ده، په زړه کې د الله توحید نشته، شرک په زړه کې پروت دی، د خدای د عبادت په ځای باندې د بوتانو د پیرانو عبادت په زړه کې دی، غیر الله نه یریږي، الله نه یریږي، د الله خلاف کوي، دروغ وایي، خدای نه یریږي، دوکه کوي، خدای نه یریږي، غلا کوي، خدای نه یریږي، همسایو سره بد سلوک کوي، خدای نه یریږي. خو چې بابا پسې خبره شي وي چپ شخله به دې کږه شي، چې پیرانو پسې خبره شي غلی شخله به دې کږه شي. الله نه یریږي، باباګانو نه یریږي. نو دې طرف ته چې وګورې زړه به دې تور شي چې دا خو نه دي کول پکار. نو دوه طرفه مسله ده، یو طرف ته زړه غواړي چې ښه ښځه ده، هر لحاظ سره اعلی ده، کولې پکار دي. بل طرف ته دا مشرکه ده، زامن به دې سبا مشرکان وي، معاشره به هم مشرکه وي. الله نه چې نه یریږي، کومه ښځه چې د الله نه یریږي نو خاوند خو ټوله ورځ ښځې ته پیره نه کوي. د ښځې او د خاوند رشته په اعتماد قایموي، په اعتماد. سړی سهار بازار ته وځي، ښځه یوازې کور کې پرېږدي، اعتمادي چې زما ښځه د الله نه یریدونکې ښځه ده، دا به خپل عزت، دا به خپل نفس، دا به خپل وقار او زما جامع او زما عزت به دا ساتي. الله نه به یریږي، د نه چا سره په موبایل خبرې کوي، نه چا ته مخ کاره کوي، نه څوک راغواړي، نه چا کره ځي.
هیڅ قسم ناروا کار نه کوي، نه د کور سامانونه خرڅوي، ځکه چې ښځه ښځی. او چې کله اعتماد ختم شي، د خدای یره ختم شي، نو دې ښځې له نه څوک پیره کولی شي، نه پې باندې سپاهي او چوکیدار ودرولی شي. دا ستا د وتو نه پس هر څه کولی شي چې الله نه نه یریږي. دا په موبایل خلقو سره په ګنټو ګنټو غږېدی شي، هغه موبایل چې تا به دې له ضرورت له ورکړې، او دا چا کره تللی هم شي، تا له پته هم نه لګي. ماښام چې ته راځې تا نه مخکې به دې تشریف راوړې، او دا به هم درته وایي چې یاره ډېر مې لاسونه پښې خوږېږي، نن مې ټوله ورځ کار کړی دی. ته به وایي چې دا به یې رښتیا په کور کې ډېر کارونه کړي، نو حالان کې هغه به چېرته تلي، چکر به یې لګولي، باباګان به یې هم لیدلي. نو الله فرمایي چې یو طرف ته حسن و جمال، بل طرف ته شرک او بیدینی. نو الله فرمایي حسن و جمال ته مه ګوره، دی دنیوي لږو فایدو ته مه ګوره، لکه شرابو کې چې لږو فایدو ته مه ګوره، جواری کې په لږو فایدو ته مه ګوره چې یاره جواری کې خو لږه فایده ده، د آخرت تباهي دی ده پکې. نو دلته هم د داسې ښځې نکاح کولو کې ستا د دنیا او د آخرت تباهي ده. ته به تباه وې، ستا په شیشه به دا هر قسمه ګناه کوي، ستا ښځه به وي خو د ټولې علاقې تعویزګر به یې پېژني، هر چاله به یې نوم ورځي، ورته معلوم به وي چې ستا کلي نه بل څوک ورځي، هغه به وایي چې ته د پلاني کلي نه راغلی. ښه یاره چې ستاسو کلي کې هغه د پلاني کور والا د پلانۍ ډېره ښه ښځه ده، او موږ ته دلته ځي راځي. نو ټوله دنیا به یې پېژني، او تا ته پته ده چې ښځه ټوله دنیا پېژني، دا د عیب خبره ده. ستا ښځه بل سړی ولې پېژني؟ زما او ستا د کالونو ملګرتیایي، د کالونو ناسته پاسته مي، زه تا ښځه نه پېژنم، ته زما ښځه نه پېژنې. او چې په دنیا کې په نوخار کې او په پبو کې او په تنګي کې چې چېرته باباګانو تعویزګر وي چې ستا ښځه او زما ښځه پېژني، د عیب خبره ده. نو الله فرمایي چې د لږې فایدې دپاره ډېر نقصان چې ونه کړي، ټول عمر به د عزت تباهي، اولاد به د ټول مشرکي، اولاد به د توحید نه پېژني، دین به نه پېژني. ښځه دې چې دروغجنه بچي به دې ټول دروغجن، ښځه دې چې غلاګرئ بچي به دې ټول غلاګري، ښځه دې چې تعویزګرو پسې ګرځي بچي به دې بیا هغې نه هم ډېر ګرځي، ښځه دې چې باباګانو پسې ګرځي بچي به دې هغې نه هم زیات ګرځي، ښځه دې چې قرآن ته نه کیني بچي به دې بلکل نه کیني. ښځه د کور مونډ دی، مونډ د سړي هسې نامه ده، سړی د ښځې خادم دی، سړی خو ټوله ورځ مزدوریانې کوي راوړي. د مسلمانانو په کورونو کې اصل حیثیت د ښځې دی. ښځه یوه داسې مدرسه ده چې هغه بچو له څه ښایي هغې نه هغه جوړېږي. نو الله فرمایي ولا تنکحوا المشرکات، او نکاح مه کوئ د مشرکو ښځو سره غیر کتابیه. کچرې ښځه کتابیه وه، اهل کتابو نه وه، اهل کتاب صحیح عیسائی وو، یو سړی صحیح عیسائی وو، آسماني کتاب منلو والا وو، اځان له خبره ده. ځکه چې اهل کتاب چې په خپل کتاب عمل کولو والا وي، بیا ورسره نکاح جایز دی، قرآن جایز کړی دی. خو دا نن سبا یهودو عیسایانو سره چې موږ نکاح نه کوو، د دې وجه دا ده چې هغوی په خپل دین باندې نه دي، هغه چوپ د خپل تورات او د انجیل نه منکر دي، هغه نن سبا کمونیسٹ دي. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تنکح المرأة لأربع، ښځه د څلورو خبرو د وجې نه نکاح کولی شي. ښځې کې به څلور صفتونه ګورې چې دا څلور صفات پکې وي، نو خلک بیا هغه خوښوي. اوله خبره لحسنها، اول شی خلک ګوري چې ښایسته وي نو خلک یې کوي. ولحسبها، دویم شی چې خلک خوښوي هغه د ښځې خاندان نسب خوښوي چې جی څه ښه خاندان والا ده، که نه داسې ګډوډ خاندانونه دي. ولمالها، دریم شی چې سړی خوښوي هغه د مال، یره جی چې ښځه مالداره وي، چې د پلار کور نه
ځان سره ټي وي مراوړي دا اعلی سامانونه ورته کړي فریجونه او فریزر او ټي ویانې ولا اغستې وي او موټرم ورسره وي ځکه چې د غټ سړي لور چې تا کره راودیږي نو اته لس پنځلس تولې ورته پلار کړي نو خلک یې مالم خوښوي ولدینها څلورم شی دین دی چې ښځه دیندار وي نو دا څلور صفتونه دي ښځې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فاظفر بذات الدین تاسو دا نور درې مه ګورئ دین وګورئ حسن یې مه ګوره هر څومره ښایسته ده ځوانه ده سپینه ده ډکه ده دنګه ده سترګې داسې دي روزي داسې دي باڼې داسې دي زلفې داسې دي یو 10 کاله پس هیڅ شی نه یو 10 کاله پس به هر څه ختم نه به بیا مخ وي نه به بیا سترګې وي او نه به بیا باډي وي نه به بیا ځواني وي دا تیریدونکی شی دی دا ختمیدونکی شی دی نو لہذا حسن مګوره حسب د هغې خاندان دا تعالی هیڅ فایده نه درکوي نه په ورځ د قیامت د دې څه فایده شته او نه دنیا کې شته مال خو المال غاد وراح سهار رتلونکی بېګا تلونکی شی دی په مال باندې سړي نه سړی نه جوړیږي پیغمبر علیه السلام فرمایي فاظفر بذات الدین دین وګوره په ښځه کې کله دې چې ښځې کې دین وو دا به ستا خیال ساتي چې زما خاوند دی او د هغه رانه خفه نه شي په دې باندې مانه الله ناراضه کیږي هغه به ستا بچو ته داسې لار ښایي چې ستا بچي به ته به وایي چې مدرسه کې سبق ویلی دینداره ښځه به ستا په غیر موجودګۍ کې د ځان عزت خیال ساتي آواز به بهر نه ښکاري نه اورېدی کیږي آواز ټیکري پیڅه د چادر پیڅه به یې څوک ونه ګوري آواز به یې څوک ونه ګوري او ناکاره خبره به څوک ونه کړي د کلي کې ولې هغه به د هر قسمه ستا د بې شرمۍ او د بې عزتۍ نه به تا ساتي او ستا بچي به ساتي نو پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي تاسو مشرکې ښځې سره نکاح مه کوئ دین وګورئ دین د صحابه کرامو چې نن مقام دی د هغوی نظر په دین باندې و سیدنا ابو دردار رضی الله تعالی عنه یو صحابي تیر شوی دی زه بار بار دا خبره کوم چې موږ د پاره د صحابه و خبرې تشې قصې دي دا زمونږ د پاره تشې کهانیانې دي زمونږ په هغوی عمل نشته موږ د صحابهو په شان ته ځان کې صفتونه راوستل نه غواړو تش اورېدلې غواړو ټیم پې تېرول غواړو سیدنا ابو دردار رضی الله تعالی عنه لور ځوانه شوه رشتہ داران یې په فکر کې شو ښه رشتہ دار چې وي هغه به تاله ښه رشته ګوري بېکاره رشتہ دار به تا شرموي بېکاره رشتہ دار به ستا بې عزتي کوي که ستا لور او خور پسې څوک راځي هغه به وله غیبت کوي چې مړه دا خو ونه کې دا جنۍ دا خو ډېره خرابه ده دا خو داسې ده دا خو داسې ښه رشتہ دار ښه ګاونډیان دي چې وي هغه به ستا په شیشه ستا د عزت خیال ساتي نو د ابو دردار رضی الله تعالی عنه چې کوم رشتہ دار وو ښه خلک هغوی فکر شروع کو چې د ابو دردار لور ځوانه ده چې ښه رشته ورته راشي نو رشته یې لټوله یو ځوان یې وکته چې هغه هر لحاظ سره ډېر دیندار او ډېر ښه ځوان ابو دردار رضی الله تعالی عنه ته راغلل ورته ویې چې دا هلک دی استاد لور دپاره ډېر مناسبه رشته ده او هغوی راغلل رشته یې د ابو دردا نه غوښته ابو دردا رضی الله تعالی عنه ورته انکار وکړ چې زه دله لور نه ورکوم هغوی ته تپوس وکړه چې ولې سړی ښکلی نه دی هغو ته یې چې ډېر ښکلی سړی دی ښه ځواني ده ورته ویې چې ولې نسب یې ښه نه دی ورته یې چې ډېر اعلی ورته وایي چې ولې مال ورسره نشته ورته یې چې الله دې هر څه ډېر ورکړي ډېر څه ورسره دي ورته وایي چې ولې دین پکې نشته وی ډېر دینداره دی وی بیا ولې نه ورکوي وی ځکه یې نه ورکوم چې د دوی په کور کې وینځي دي او زما لور ته به د خواښې او د سخر د خدمت موقع نه میلاویږي
ځکه چې دومره وینځي دي چې هغه به ټوله ورځ د خواښې او د سخر خدمت به یې کوي. نو زما لور ته به د خواښې او د سخر د خدمت موقع نه میلاویږي. زما لور به جنت په څه شي وګټي؟ زه لور داسې ځای کې ورکومه چې زما لور جنت وګټي. یعنی چې زما لور د خواښې او د سخر خدمت وکړي. ځکه چې د خواښې او د سخر خدمت په ښځې فرض نه دی. کم شی چې په تا فرض دی په هغې باندې خو تاله یوازې جنت نه میلاویږي، هغه خو به تاسې هم کوي. د خاوند خدمت خو به خود کوي، خو په تا فرض دی. خو د خواښې او د سخر خدمت باندې به تاله جنت میلاویږي، ځکه چې دا په تا فرض نه دی. نو هغه ورته وایي چې زه داسې ځای کې لور نه ورکوم چې زما لور جنت نشي ګټی. دا د صحاباو نظر و، دا د هغوی فکر و.